عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بالکل نه د سیده کړي نو ښا شیطان چې بار روانو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې پلار را روانو شیطان بلار پرې خود وی عمر را روان او د سړی د خپل خزه سره مسله را لاله وې زما چې امیر المؤمنین له شکایت وسو چې راغه ورکه ودرېدو نو کور د امیر المؤمنین د خپل بیبي سره مسله سٹارټ او د چې خبرې واورېدې نو امیر المؤمنین باندې ښځه داسې لږه زوروره لیږیا ده دېړه کې وایي مسله مې حل نه شوله ښه بس ما خو وی ماله به دې مسله حل کړي نو امیر المؤمنین چې راووت ده ته یې وی څه دي وی حضرت بس مسله مې راوړې وه خو واپس وی نه وایه وی نه چې بس نه حل کېږي وی ولې وی ما ته چې کومه مسله ده هغه تا ته م وکنه ما د بیبي نه مسله راوړې نه خو دلته م سټارټ وه امیر المؤمنین ورته وایي ودرېږه ما نه تپوس وکړه که نه زه ولې دې ښځې ته صبر کوم دا ښځه چې په ما تا ته زوروره ښکاره شوه دا صبر ولې کوم ما ته غوږ دوي دا ښځه زما او د جهنم په منځ کې پرده ده که حلاله بیبي چا ونه کړه نو دی به زنا کوي نو جهنم ته به ځي نو دی حلالې بیبي په وجه موږ د جهنم نه بچ یو دا دویم چې وی زه د کوره وځم دا زما د کور حفاظت کوي ما کور کې چوکیدار ته ضرورت نشته دوه وی آو وی چې وځمه نو زما ټولې کپړې انځي زما دوبي ته ضرورت نشته دوه زما د بچو تربیت کوي درې مالا د کور چوکیداری کوي څلور مالا خدمت کوي زما کپړې انځي نو دا دومره خدمتونه مالا کوي نو زه دې حقونو ته ګورم نو ځکه دې ښځې ته صبر کوم نو هغه کس ورته وایي دا کارونه خو زما ښځه م کوي نو چې ته ښځې ته صبر کوي نو زه به ورته م کوم که نه ښه ټیک ده که نه نو دا د ضلع ایسر نه پیدا ده بیخي نه سیده کېږي لږ ډېر کوږوالی به پکې وي خو د دواړو جهانو سردار فرمایي الدنیا کلها متاع دنیا ټول د ژوند سامان دی ښه اس چیز پورې مړه مک لکوئ پټي پورې مک لکوئ ګاډي پورې مک لکوئ بنگلو پورې مک لکوئ الدنیا کلها متاع دا ټول سامان دی خو په ټوله دنیا کې بهترین سامان پیژنئ دا خطا دی چې وی ګاډی دی دا خطا دی چې وی بنگله ده دا خطا دی چې جیداد دی دا خطا دی چې مارکیټونه دي نه د دواړو جهانو سردار فرمایي الدنیا کلها متاع دنیا ټول سامان دی او بهترین سامان د ژوند د دنیا المرأة الصالحة هغه نیکه بیبي ده چې بچا نیکه بیبي پیغله د دنیا بهترین سامان اومون چې د نیکه بیبي اومندله المرأة الصالحة چې کله دته نیکه بیبي میلو شي باز د دنیا بهترین سامان اومون گاڑی دی نئی کور دی خپل نئی اجره دی نئی کچا کور دی ټایل دی نئی خو المرأة الصالحة چې هغې کې یو نیکه بیبي ناسته وي دا د دنیا بهترین سامان چې دی هغه نیکه بیبي ده خو چې بیبي خو نیکه وي که نه چې بیبي خو نیکه وي داسې بیبي پکار ده صحابي دی سحر د کوره مزدورۍ لوتو بچی بیمار دی چې مزدوري د ورځې وکړله ماښام کور ته راغی نو بچی وفات شوی دی المرأة الصالحه دې ته وایي نیکه بیبي دې ته وایي خاوند چې راغی نو بچی وفات دی خاوند تپوس کوي زما بچی څه حال باندې دی وی هغه ته آرام راغلی دی مطلب دا د دنیا د تکلیف نه په آرام شوی دی د مقصد دو چې بچې مې الله روح کړي آرام ورته راغلی بیبي حل نه وایي که حل وامه نو شپه کې کفن دفن نه کېږي نو په ما د شپه بده وځي خو چې په خاوند مې بده ونه وځي ال نه وایي خاوند کېناست ډوډۍ یې وخوړله ډوډۍ نه فارغ شو کتابونو لیکلی دي هغې صحابي د خپل خواهش مطابق شپه تېره کړله پته خو ورته شته نه چې بچی مې وفات دی او بیبي د لباس نم پته نه لګي د طبیعت نم پته نه لګي
نوس که درته الونه وي نه حالات په داسې جوړ کړي چې ته به پوه شې چې څه شته. که په خوله نه وایي نو حالات یې ډېر بد وي. نو حالات هم ټیک دي، طبیعت هم ټیک دی، لباس هم ټیک دی، خبرې هم ټیک دي. نو خاوند پوه نه شو نو اومې روټۍ وخوړله، اومې د خواهش مطابق شپه تېره کړله. چې سبا شو نو دې صحابي ته وایي ډېر په طریقه اوږد حدیث شته دی روایاتو کې، څوک چاله امانت ورکړي بیا دا کس راولګي امانت ترې نه غواړي نو چې دی په امانت کله کېږي نه ښه به کوي. وی نه، وی داسې یو امانت الله را کړی، هغه ماشوم بچی دی الله اخیستی. زما بچی وفات او اپلې کمره کې ستا د بچی لاش پروت دی، د ماشوم بچی. زما بچی وفات او ما ډوډۍ خوړه، او زما بچی وفات او ما د خواهش مطابق شپه تېروله. دې کور کې ما روټۍ خوړه او اپله زما د معصوم بچی لاش پروت، ما د خواهش مطابق شپه تېروله، زما د معصوم بچی لاش پروت. دی بیبي څومره صبر کړی. صحابي د حق ځای نه روان شو، لاړ د امام الانبیا خواته ورغی. نبی علیہ السلام ته وایي الله حبیبه بیګا می بیبي د صبر قدم اوچت کړی. څنګه بچی مې کور کې مړ و، ما روټۍ خوړلې ده، ما د خواهش مطابق شپه تېره کړې ده. امام الانبیا وی دعا وله وکړه، خو قیمتي لاسونه چې نبی علیہ السلام دعا وکړله، وی یا الله دې بیګانۍ شپه کې دوی له برکت ورواچوي. خدای د بیګانۍ شپه کې وله برکت ورکړي. د پیغمبر دعا وه، د هغې شپې نه ورله الله یو بچی ورک، او د بچی چې پیدا شو نو امام الانبیا لی راوست نبی علیہ السلام له. نبی علیہ السلام وله تحنیک وکړو، خپله جوټه خوږ سیسي ورک او نوم یې ورله کېښود. وی د نوم به عبدالله، احب الاسماء الی الله. په ټوله دنیا کې الله ته خوښ نومونه دوه دي، عبدالله او عبد الرحمن. د دې نه غوره نومونه نشته. په ټوله دنیا کې الله ته خوښ نومونه عبدالله او عبد الرحمن. امام الانبیا ولا نوم کېښودو عبدالله، او دعا یې وله وکړه، وی دی بوزم. صحابي وایي د هغې شپې د بیبي د صبر برکتو چې دقه عبدالله مې ولیده، دا کم چې دقې شپې نه پیدا شوی، د دې عبدالله مې نښه بچي ولیدل، نښه او نښو واړو بچو یې قرآن ویلی او ما په خپلو سترګو ولیدل. دا د دغې بیبي د شپې د یوې شپې د صبر برکت، د زغم برکت و. دې ته المرأة الصالحه وایي چې کله ورته خاوند وګوري نو دا به خوشحاله شي. دا د نیکې ښځې صفت دی چې خاوند وګوري دی به خوشحاله شي، د ده به ستړې ختمه شي، د ده به تکاوټ ختم شي، بس د په مخ باندې به خوشحالي راشي. دا د نیکې ښځې صفت دی، دا د نیکې ښځې صفت دی. زنانو ځان کې دا معمول پیدا کوي، خاوند کور ته راننوځي سلام وکړه، خاوند لاس کول کا، خاوند نه پیزار والا، خاوند کټ کې کېنوه، اوبه ورکا، چای ورکا، دمش. بیا د هغې نه پس د کور خبره کوه، د هغې نه پس د کور خبره کوه. د خاوند رضا والا ښځې له مطلوب د خاوند رضا ده. د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کومه ښځه وفات شوله او دې ځان سره یو سرټیفیکیټ وړو، زنانو دو سرټیفیکیټ یې اوسئ چې آخرت له ځئ. دوه په لنډو یو فرض مونځ چې چرې فرض مونځ مه پرېږدئ، بس هیڅ صورت که خاوند دی که بچي دی او که میلمه دی او که شپه ده او که ورځ ده، زنانو په فرض مونځ چا سره هم سمجوته مه کوئ. بس چې د فرض مونځ ټیم شو، الله اکبر، خاوند پاتې، بچي پاتې، میلمه پاتې، هر څه پاتې، الله اکبر، د الله د طرف نه اعلان وشو. زنانو دی اذان ته غوږ دی، نارینو دا اذان اورئ. د اذان چې شروع شي وی الله اکبر، لږ سوچ کوه، وای دا د الله د طرف نه یو منادي ماته آواز وکړو. دا آواز د الله د طرف نه دی، دا اعلان زما د رب د طرف نه دی. دا اعلان چې راغی
دا د بادشاہانو بادشاہ اعلانو کو چې الله اکبر بس هر سپزای پریده او پرز منزل ورزای. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې وفات شو یو سړی خوب کې ولیدو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو علیشان محل کې دی خکولی ځای کې ناست دی او ورسره یو گاونډي وو گاونډي انګر وو هغه ورسرم التناست دی. دا محدث وای امام احمد بن حنبل خو ولی د قرآن په مسله باندې امتحان ورکړو وجودی تار وړی دی چې کله جنازه پر روډ تیره شوله نو 100,000 غیر مسلم ایمان راوړی. امام احمد بن حنبل خودی سے سړی او خو امام المسلمین وو خو چې دا گاونډي څه عمل وو چې د امام احمد بن حنبل سره یو ځای گاونډي ته ګوره او د امام احمد بن حنبل سره یو ځای مقام ته حیرانم چې د ده به څه عمل وو. کور ته وکره راغی تپوس کوي بیبي ته وایي ستا خاوند چې مړ دی د ده څه عمل درته معلوم دی تی په عمل څه کوې بس وی د ده یو عمل وو چې هغې عمل هغه ګاونډي امي سړی د امام المسلمین سره یو ځای کړی دی نو پته نه لګي. بیبي ورته وایي او ما ته یو عمل معلوم وو هغه عمل یې دا چې کله به یې سټک داسې ونیو دسی به سټک شاته واړو او دی کې به اذان وشو چې الله اکبر الله اکبر سټک به شاته اړولیو بیا به سټک مخې ته نه راړوي د الله د طرف نه آواز وشو سټک په حق ځای پرېښود او مانځله به روان شو. وی دقه یو عمل ماته یاد دی وی حق عمل هغه د امام المسلمین سره ملګری کړی دی یو ځای کړی دی. نو بیبیانو لومبه سرټیفیکیټ په آخرت کې د مانزه در لکاته شي قیامت کې چې زنانه ودرېږي لومبه تپوس پتی کېږي عن صلاتها د فرض مون زنانو نه په میلمنو خلاصېدی شي نه د خاوند په خدمت خلاصېدی اس عذر دی نه دی قبول عن صلاتها الله به وایي د فرض مونځ تپوس پکوم د خاوند د حق نه به مخکې کوم د بچو د حق نه به مخکې کوم عن صلاتها. نو زمونږ د زنانو اکثر منځونه بې ټیمه دي ښه کیم نه و چې کوي نو بې ټیمه دي تپوس دې وکړه که نه